دته دا انټيليجنس سپورټ څوک ورکوي دته د لار څوک سموي دته دا ټول سیستم څوک چلوي په دې باندې اوس د دې خاورې بچې هم پوهېده او دا بچم له تل دواړه افغانستان ته بیا د دې خلکو د انتظام لاندې چې ده کوم دا ګروپونه دا ټي ټي پي او دا ایکس واي زیډ دا جوړ کړي دي د دې خلکو خپل استطاعت او صلاحیت دومره هم نه دی چې سړی ورته په وزیرستان کې یو ګاډی حواله کړي چې پلانکی ملا پلانکی کمانډره دا ګاډی چې کوم دی دا مهرباني وکړه لږ تر کوټې ورسوه د دې دومره صلاحیت هم نشته دا جنګي کمانډانان په یو نوم په بل نوم باندې چې دا کوم دې مارکیټ ته راویستي دي دته دا انټيليجنس سپورټ څوک ورکوي دته د لار څوک سموي دته دا ټول سیستم څوک چلوي په دې باندې اوس د دې خاورې بچې هم پوهېده حقیقت دا دی چې دا خلک یې دلته بیا راوستي دي او په دې مقصد یې راوستي دي چې دوی د معاشره سقوط کول غواړي دا قوم سقوط کول غواړي دا قوم سیاسي طور مفلوج کول غواړي او د هغې لپاره بیا معروضي حالات هم تیاروي چې دلته چې کوم کاروبار دی هغه بیخي دی وتړي د ونه نه واله تر چمنه پورې چې څونه بادرونه دي هغه ټول بادرونه په دې وجه تړلي دي یا نور هم چې د کاروبار کومه موقع په دې خاوره باندې مخې ته راځي یا راتلی شي دې کوشش کوي چې دا کاروبار وتړي په دې مقصد چې دلته بیا د خلکو سره د روزګار دپاره د جنګ نه علاوه بل اپشن یې پاته شوی او هغه بیا جنګي سوچ جنګي فکر هغه به دي بیا په راتلونکي وختونو کې بیا دغه استعماري قوتونو دپاره استعمالوي کم چې دي لا یو نوې ټکه بیا ورکړې ده دا دومره پروتوکول چې د پاکستان جنرالانو ته نن په امریکا او په دنیا کې ملاویږي دا هسې نه ملاویږي دا ځکه ملاویږي چې د دنیا هر یو